कि देश पाकिस्तान हुक्मरानान हेर की लेकिन तारीख बे न हेरवी और पदक मैदान के बदा खबर तारीख लिखी चिप पुख्तनो कबायलो बांधे कम ज़लम चिप पाकिस्तान के दे रियासत दलास शवायदा दा दा अगा तारीख दा चे कम ज़लम पमुंग पुख्तनो पिरंगी कड़ाओ नन आगा जुल्मुन पमुंग बांधे दे अमरीके और द गर्ब दलास की मुहतरम उरुनो कदी ग्वाड़ी चिदा इंजमाम जरूरी हो नुद इंजमाम हमसे तरीक़ई मंग वरते हुए चे पदक मौजू बांधे पार्लियामेंट के मंग सरा बहस होके पार्लियामेंट के पदे बहस न दर्शावे यो 9 करोड़ कबाइल चाहे पे हिजरत मजबूर शुल पटोल पाकिस्तान के वशिंदल शुल और दुई पे कोरून के मौजूद न हो न दुई मर्दम शुमारी वशवा अगा यो 9 करोड़ कबाइल नंदी 55 लाख तरावस्तल दाद कबाइल सरा यो ज़लम हो जाता है दा दे कबाइलो दगा मर्दम शुमारी दा कबाइल न तस्लीम हुई अजुबा तमाशा दादा चे कबाइल लखपले एजेंसी न उजी नुदेशल लकवी और बिया वापस राजी हुए दी आबादी 15 लाख दा कम इंसाफ था सरकारी रिपोर्ट रहा गए और पर सरकारी रिपोर्ट के दा खबर निकला चे कबायली एजेंसियों इंजमाम नमक के पकार दा चिल्लस काल पूरे मुंग दीता ज़र अरब रुपए वर्कू हर काल सल अरब रुपए चिप कबायली सिमे के सड़कों न जोड़शी अस्पतालों न जोड़शी स्कूलूना और कॉलेजूना यूनिवर्सिटी जोड़शी और दे कबायली खल्को दे ज़वन मेयार बंदोबस्ती इलाके सर बराबर शी नोचते पखपल रिपोर्ट के लिखे छदे पारा लस काल पकार दी ता उजलत नकार वल वाखिस्त पता सदबाओ ज खबर यम छद चा दबाओ ज गवाह यम छद चा दबाओ मा त पखपला अमरीकयान वेली थी चिता सुबदा इंजमाम खाम खा कवे और बेद पाकिस्तान जोरवरो दे डंडे पर जोर पर सियासी जमातों और पर पार्लियामेंट दा खबर उमनला बगैर दे बहस ने पर आइन के तरमीम होकर माँ और तचगे वहले चितासो कदा फैसला कवे हम कम अज कम कबायली अवाम न तपोस हो के पदक निजाम के दुई यो सल 25 काल तेर कड़ी दी सलोर सलोर 25 पेड़े
دغه نظام لاندې دوی تېرې کړي دي دا به په خطې کې یو بله تنازع پیدا کړي او که نن ته قبایل په پاکستان کې ضم کوې سبا به هندوستان کشمیر ضم کی ته قبایلو نه تپوس نه کوې هندوستان به د کشمیریانو نه تپوس نه کوي اوس مو ولیده که نه عمران خان دوا کولې چې که مودي کامیاب شو نو دا به ډېره ښه خبره وي کشمیر مسله به حل شي نو کشمیر مسله حل شو هم لیده دا د یو کیټګري خلک دي هلته ټرمپ دلته مودي او دلته عمران خان دا د یوې کیټګري خلک دي اوس وایي چې ګلګت بلتستان به صوبه جوړو هلته کشمیر تقسیم کو چې د عمران خان حکومت نو راغلی د کشمیر په 3 حصو تقسیمولو فارموله نه وه پیښه کړې نو چې پرون تا کشمیر تقسیماو نن په خپل حکومت کې ته په هغې عمل درآمد کې مقبوضه کشمیر د هندوستان ته حواله که اوس وایي انساني حقوق تباه کیږي تا په کشمیر باندې د هندوستان قبضې ته قانوني حیثیت ورکه او اوس وایي چې ګلګت بلتستان به هم صوبه جوړو صوبه یې جوړی او که نه خو چې 15 لکه او 20 لکه آبادي د ګلګت بلتستان 15 یا 20 لکه آبادي د ګلګت بلتستان ته هغې نه صوبه جوړولی شې نو ته د فاټه 1.5 کروڑ آبادۍ ته د صوبې حق ولې نه ورکوې نن قبایل حیران دي خدایا مونږ د چا په واک یو اوس نه FCR شته او نه د پاکستان قانون شته که ډیپټي کمشنر ولیږي هغه پرې نه پوهېږي چې په قبایلو سیمې زه څه چل وکړم اوس یو سپۍ ته SP वाले गिटे वो लगवले هغه اسلام آباد کې ونیول شو له سیستم نه ټوکې جوړې کړلې اوس پورې په قبایلي سیمې کې پټواري نشته ولې چې بندوبستي ریکارډ نشته لینډ ریکارډ نشته علاقې او غرونه دا نن هم د قومونو په نام باندې الاټ دي نن چې ته قومونو کې هغه ځمکه تقسیموې نو په هغې به جنګونه جوړېږي آیا قبایل دې دپاره پیدا شوي دي چې دوی به همیشه وینه تویېږي کله به ته د دوی وینه تویوې او کله به دوی په خپلو کې د یو بل وینه تویي په عزت او په امن سره په پاکستان کې دوی ته د ژوند تېرولو حق نشته دا زموږ موقف ده چې هر څه کوه خو قوم په اعتماد کې واخله حالات هغې ته برابر که ته هر څه په ړندو سترګو کوې
د بهرنیو آقاګانو په حکم باندې زما په وطن کې تبدیلیان راځي، زما ازادي څه شوه؟ ځکه خو زه وایم چې موږ نن هم آزاد قوم نه یو، نن هم موږ غلامان یو. پرون د پیرنګي غلامان وو او نن د امریکې غلامان یو. خو جمعیت علماء اسلام دا خبره بیا زوتوي چې ما اکابرو پلارو نیکو او مشرانو د پیرنګي غلامي هم نه ده قبله کړې، هغې خلاف هم جهاد کړی ده او د امریکې او د یورپ غلامۍ ته هم تیار نه یو. زما ورونو، دا وطن د اسلام په نوم جوړ شوی، لیکن نن په دغه وطن کې په اسلام پورې ټوکې کېږي. نن په دغه وطن کې ته د اسلام خبره نشې کولی، او چې د مذهب خبره کې نو پیغور درکوي، وایي دا خو مذهب کارډ استعمالوي. اسلام زما مذهب ده. پاکستان د اسلام په نوم جوړ کړی ده چې قائد اعظم اسلام نوم اخیسته او پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لګوله، او دا اسلام کارډ نو نن هم ماته حق ده چې زه په دغه وطن کې د لا الہ الا اللہ نعره پورته کړم، په دغه وطن کې د اسلام نعره پورته کړم، په دغه وطن کې د اسلام قانون خبره وکړم. او زما د پاکستان آئین دا وایي چې د دغه وطن قانون به د قرآن تابع وي. زما ورونو، په پاکستان کې به د اسلام خبره کېږي، او چې څو پورې په دغه وطن کې اسلام قانون نه وي، دلته به سکون نه وي. دا خبره ټیک ده که نه؟ ته به هم رانه په قلاره باندې حکومت نشي کولی. چې یو وارې وطن اسلام دپاره جوړي او ته په داندلۍ او په دروغو او په غلا باندې د عمران خان غوندې سړي حکومت جوړی، دا ته اسلام سره مخلص یې؟